د جنډې په سوځولو کې زمونږ پښتانه کوپر ته ورسېده یار، کوپر ته د جنډې په بې حرمتۍ کې خلک لاړ د ایمانونو نه ځان خلاص کو. هغه زما د پاکستان پښتانه دي که د افغانستان دي، هغه ټول د ایمانونو نه ځان خلاص کو. پنجابي زمونږ نه خبر هم نه دی او د پښتنو کې دغه شر را پرېوتی دی. پنجابي د جنډې سره کار هم نشته دی. زمونږ پښتانه د پاکستان او د افغانستان د جنډې په جنگ باندې نښتي دي او دلته کې په خپل منځ کې بې اتفاقي خوره کړه، خو د خپل ایمانونو نه پې هم ځان خلاص کو. پاکستاني رالګي د افغانستان بیرغ جنډه راخلي، هغه په ټایلټ پسې راکاږي، په هغه خدای دې پوهه که په هغه کلمه ده. بل رالګي د افغانستان په جاینماز باندې ځان ته د پاکستان جنډه خوره کړې ده او زه ویلی نشم، د الفاظ زما د خولې نه راوځي نه چې په هغه باندې خپله ګندګي ور واچوي په جاینماز باندې. یار دا موږ کوم طرف ته روان یو، تاسو کې به عقل کله راځي؟ موږ پښتانه خلک وایي چې ډېر باشعوره دي او ډېر زیات هوښیار دي. قسم دی که دومره عقل به پکې، بس دومره عقل پکې نشته دی. زمونږ نه د عقلونه چرته لاړ، زمونږ ته د دین څه شو، زمونږ هغه ایمان څه شو، زمونږ دا ایمانونه دي. موږ دا پښتانه دا لکه دا اوس چې څنګه دي د دواړو ملکونو پښتنو په منځ کې دغه غوبلې راچولی دی. پنجابی دی نه دی خبر، هغه هلته کې ښه په ارام سره او ښه په خوشحالۍ سره لګیا دی، خو دا مسله او دا قیصه زمونږ د دواړو په ملکونو په منځ کې په پښتنو کې ده، بس نور په چا کې هم نشته. پنجابی د جنډې نه ډول خبر هم نه دی، خو زما د دې کم عقل پښتون دی او زما د افغانستان هغه کم عقل پښتون دی چې د دواړو په منځ کې لانجه شروع شوې ده. د الله خاطر وکړئ پښتنو، لږ ځان وپېژنئ، په خپله باندې د خپل ځان سپکاوی په خپله مه کوئ. دا دواړه بیرغونه ډېر زیات معزز او ډېر زیات قدرمند دي. که زما د پاکستان بیرغ دی او که د افغانستان بیرغ دی، هغه باندې هم کلمه پرته ده او زما د پاکستان چې ازادېدو دغه جنډې مطلب هم لا اله الا الله محمد رسول الله هم دغه دی. نو تاسو دومره د عقل کار نه کوئ، تاسو نه دومره دا شعور او عقل داسې لاړې نه ورته زمونږ چې کوم مشران دي د پاکستان نه هغه دې ته دا خبره کوي، او نه چې کوم زمونږ د افغانستان مشران دي هغه د خپلو خلکو ته نه خبره کوي چې یاره دا تاسو څه کوئ. خلک د عزت وږی دی چې هغه منه شي زما د پاکستاني او په خپله منه شي، چې زما پاکستاني منه شي هلته به افغانۍ منه شي. نو دلته کې به هر طرف ته مسله هواره شي. وایي دې ته ته نړتوب لکه بیرغ مې راواغستو، د دې بې حرمتي مې وکړه، دې ته مې سپکاوی وکړو، نو دې ته ته پښتو وې او دې ته ته خپله بهادري وې. که دې ته بهادري وې ستا نه بل بې غیرته بل شته دی نه. چې کم کسان دې ته وایي چې شاباس زبردسته کار دی وکړو، ټول نه غټ بې غیرتي دغه وکړله، دا پوه یې کوئ په دې خبرو باندې چې یاره داسې نه دي کول پکار. دا بیرغ دی، دا د یو ملک نشان دی، که هغه د انډیا جنډه ولینده، که هغه د امریکې ولینده، که هغه د هر ملک ولینده، خو چېرته به مې ورته سپکاوی ونه کړم ځکه چې دا د نومي جنډې بې حرمتي ده. نو بیا ولې دا عقل ستاسو نه دومره لاړه یار؟ موږ پښتانه خو دومره بدرنګه نه وو چې دا کم بدرنګه شکل تاسو دې خلکو ته وښودو. ډېر زیات مې والله په دې خبرو باندې زړه ډېر زیات خفه دی. یقین وکړئ د الله په ذات چې دا کم مور زموږ په منځ کې په دې پښتنو کې لګېدلی دی که نه، موږ پښتانې په دې شیزونو کې ور واچولو د جنډو په دې مسله کې، او هغه خپل کس چې کوم دی هغه بهر ته ووتو او موږ دلته کې په دې شیزو باندې اخته یو لګیا یو. الله دې وکړي چې زموږ په پښتنو کې عقل، شعور او پوهه راشي.